ابواب العتق دا ابواب دی عتق په بیان کې غلامان زدول را زدول. باب المدبر دا په بیان دی مدبر کې مدبر غلام تیل شي چې د مرګ نه بعد آزادیږي. وبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ولي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر. دی کی خدایي کنه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدبر خرڅ کړو. خو جواز جایز ده کنه د جایز مدبر خرڅول. نو مدبر عام نه د مراد دی ځای کې ښه مدبر مطلق وتل شي بلکې مدبر مقید مراد د سټی ما پریسیز سره خوښ کی دول کده سی وشي به وسیکا سينو به نه کیږي. وبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جابر سے فرمای سے دبر رجل منا غلاما ولم يكن له مال غيره اغن له بل سمال سرونه كان فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه ابن النمام رجل من بني عدي ده ضرورت دی وجنه خرج شو کنه. وبي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن ظبيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث. المدبر من الثلث معنا ده سکچری مدبر ازادی کی کنه به د عام علماء په مذهب کې ثلث دریم سینب ازادی کی صحیح ده کنه. سید ابن جبیر وغیرہ علماء فرمای سنا مدبر به ټول مول نه ازادیږي. قال ابن ماجه سمعت عثمان يعني ابن ابي شيبه يقول هذا خطأ يعني حديث المدبر من الثلث. قال ابو عبد الله ليس له اصل. باب امهات الاولاد. امهات جمع د ام کنه ام ولده ستویل شي سکنیز چا سره اوسیږي کنه بیا هغه څه کله بچی پیدا شي دغې کنیز نه بیا د ام ولده وګرځي د ام ولده وغیره نشي خرڅول ښه کنه اعتقها ولدها. وبه قال حدثنا علي بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه مرنا بدي بيزديجي. وبي قال حدثنا أحمد بن يوسف ورستكنا مرنا بعد. وبي قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو بكر يعني النهشلي عن الحسين بن عبد الله عن إكرمة عن ابن عباس قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. دیس ودی ام ابراهیم تذکرہ پیغمبر علیہ السلام سره وکړه. مر یقیبتیه څه ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وینځو دینه به حضرت ابراهیم رضی الله عنه پیدا شو. سکله د دې ذکر مسره کو نو فقول فرمس اعتقها ولدها بچی ازد کړي د کله بچی پیدا شي کنه نا بیا معتقا ګرځي بس بعد دبر منه بعد وفاته. وبي قال حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا. اسمه بدا منزي شو أمهات الأولاد شو كان أمي ولدي دم خرسولي. والنبي صلى الله عليه وسلم فيناحي والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي. پیغمبر اسلام ژوندی ولا نر بذلك بأسا. خدا خبري مخی زمانه ولیکنه ورسته به د حکم نو. باب المکاتب مکاتب ستل شي لیکنو سره وکی سر دومره پیسې وروړه بس به بزو دی یدا وک یا وک یدا شي کور ورسو سار تا کدا کوټه د ویخ نه سره پر سړانګه کدا 12 علاقې کی بس سپوی کا اشغل بیل کا خاټي بل تر ته بیل کا د میدان مسافو کی بس سورو ټیم کې د کول شي به تا زو دی د مکاتب ویل شي خدای کرونو لګیاو
اته کوټې وي څلورې ته رساپو کې ویښ نه سره پرې د څلورو ته غریب ملیا موته شو سیر چوکې ورکېږه زه ستړه شوله بیړه مه غار که شوله بس ځونې فیل کړلو بس دو نه زدېږي څو پرې کور نه یې پوره که دې ټول کور کړی اخر کې ځون څه وچوي بیمور وي هغه خو بېله خبره یې که نه تور بنې چال نه شي کولی چې ته خو بیمور یې وزینه مخته به نه کوې نه بس خپله بنې ځوند ته هغه کې عاجزه شمور کي وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه وعبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه كلهم حق على الله عمهم درې کسانو مدد کول خلکو باندې ضروري دي الغازي فی سبیل الله مجاهد ده واسلام مسله ده ورکوي ځکه ستو باندې حق جوړېږي ولا مکاتب الذي يريد الادا بلغ مکاتب ده کنه زدو ادا کول غوړي پیسې ور باندې مولا طرف نه غلی بس 2 لک روپۍ وروړه زو دي غریب ورده کړي 1,50,000 50 پوتی اوس د 50,000 کې خلکو ته پکور د زکات مو کو دي تویر کې کچو سو بوسي زدور باندې مازوت شي خدای خو اوس مصالې نشته دی ولا کناڅ کله غلامۍ دورو ماغه ټیم کې والناکح الذی یرید التعفف بل هغه نکاح کوونکی سړی چې هغه پکدمنۍ مقصد یې سره مونږ به وشي نه زه واده کول غوڼه خلکو ته په کور د زدي ته زکات ورکړي لاله خلکو سې ما ګرځه ځکه زدي عمر ډېر زیات شو د غریب خور پور د کولی شي نه نه د په کور د محلي ولا سوره دي د زکات ورکړي په ځای ته هغه بندر خو کور چلیږي نبي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كتب وقرأ كتب تشتلش مكتبات سروشي على 100 أقية فأداها إلا 10 أقيات سلو سر شيو كان ما شاء الله دمرة تقرأ نبي خيادا کړی کنه نو أقية سروي وي أقية کې 40 درهم نه أقية کې سر شول دو خاندا خیادا کو خلاصو ته پوتی ډیر مخته لوړ د ماشاءالله 10 کوړ جوړیږي نن سبونه د کړي یور پوته او رقیق بیا غلام شونه شي صفر ازود نه کی یو درهم ولې پوتی وفي قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى ام سلمة عن ام سلمة انها اخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه سو غلام سره دا کنه بس هغه دومره حتی ورسېدلو چې شاید کول شي بدینه پرده په کوړه ځکه د اجنبي وګرځیدلو اجنبي مقصد دا کنه د کوم غلام د سره شي غلام نه خو دومره پدرسه پرده سره نشي کولای ټیم کنه بس چهره پر اجازه شوه سو په قدر ضرورت را منډه کی نو ربنا کې خو کله دا کی تر روپۍ سره دی یخي تیوري خو سعید تاسو 3 लाख نه لیدا غو برشنیشنی نو وچدي بیا ونه زونغه کی زکه اجنبي وګرځي نږدې دي ته وبي قال حدثنا بكر بن ابي شيبه وولي بن محمد قال حدثنا وكنا عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم د عائشه صحابه کنه ان بريره اتتها د بريره رضي الله عنها دي ترى وهي مكاتبه قد كتبها اهلها على سواقين دي قراني ولا خلق سره ودي بني غاکړی وکنه مکاتبت سه انا اقيبر لراوړي فقالت لها غير ان شاء اهلك عددت لهم عده واحده کدی وغاړي په یو سات کې به ټولي ورکما وکان الولاء لي خدا ولا بماته ملګي ولادي تل شي کله د موتک و پات شي دی ول د میراث سي شيان غره د موتک تیر کولې شي قال فتى تعالى ذكرني ترى فذكر ذلك لهم وتأخذ السداشة سيما ما زد والقوار تستخيال دي بذلك پیسې بدل درکی فابو إلا أن تشترط الولاء لهم يا إلا أن تشترط الولاء لهم أغوي چې ولا بمون لرکیاله د سیبو منو کني نه منو فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم شي سيبي پیغمبر سنت چې دا څنګه خالد خو ځان د پر ولا ګرځي فقال پیغمبر سمتی چې فالی بس دا زاده که خبر ډیر ضرورت نشته د سل شرطونه ولګي ولا بني موتک وی فقام النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سند خبر ورته به تقریر وکړو فخطب الناس فحمد الله وثنى عليه ثم قال بوي ما بال رجال په خلق بني څه شي دي اشتريتون شروطا د سجبه شرطونه لګي لست په کتاب الله
د الله په قرآن کې نشته د شرطونه. کل شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل، نه چلیږي. وان کان مئة شرط کا سل شرطونه دی ولی نه. کتاب الله حق و شرط الله اوثق. الولاء لمن اعتق. کتاب الله ولا مسله ده کنه دی ما شرط متبر ده سوالا بخشه ده پر سو غلام آزاد ولا مقصد میراث الشمسی باب العتق دا باب بیان دی عتق یو سړی غلام ده کنه کتر والی دو چیر د خاص غلام دی بس دینه بعد وزت سوا کما ده آزاد کما دی بل چا دی لاس نسکله ده آزاد کو کنه ندی په بدله کې الله تعالی دیتا ولا هر عضو یعنی دی موتق ولا هر عضو خدای جهنم نه آزاد. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن ابي الجعد عن شرحبيل الصمت قال قلت لكعب ما كاسيتوي يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر حديث را بیان کا احتیاط نه پکې کار والا د سینې زیاتی خبرو شي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق امرا مسلما کا چا مسلمان سړی آزاد کو کنه کانا فکاکه من النار يجزي كل عظم منه بكل عظم منه. ندی هر اډو کې بدلی کې دی اډو کبه زديږي او دا چې تک سوکارس کې راګرد مثال سره نه درخو پوري دې شي هغه دی جنا سره خدای آزاد کی. ومنات کمرتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي بكل عظمتين منه عظما منه. کبه دوی خز آزاد کی دي سره به شي آزاد شي جهنمنا. وبه قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن ابي معاويه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اي الرقاب افضل. كما رقابه ډیر افضل ده رقابه د غلام ته لشي کنه. قال انفسها عند اهلها چې کما زیات نفیس کوم غلام زیات تکړه وي زیات مهنتی کنه زیات پوی مغازه د ول خدي واغلاها ثمنا وقيمت زیاته. باب من ملک ذا رحم محرم فهو حر. دی باب کې دا خای کوي سړی دا خپل کس یو قتل سا غلام چرته کې یو قتل څنګه بس دای مالک وګرځیدو کنه د دربنې ازادي کې ته غواړي او کنه غواړي الته کې دو قتل یو سړی پلار غلام خپل پلار واخصل بس خور نه ازادي کې مذهب کې یم دا شیطان لور وا د رحم محرم ده کنه سور رحم محرم رشتي دي د خپل ازادي خپل ازادي کې کنه وغړي ازادي کې یا زوای وکتل شرطه کې غلام دینه رخصه وړکتو کې د مر شو د چاوته ویلو ورسته پتولې د غلام شو د کنه الله کذا څنګه یا مثلا وای لکه وفات خشل دي زوای پکې نیولې شو سره ته پتا نه بیا ورسته د مسلمان شو چې وکتل زوای خو غلام الهکی کې تاسو کو دلته څنګه چل شوی دی هغه چې ارزه خوځګیر شوی منی ولې شوی مو صبوري دا غیمه دې سړي غلام من دای خستلې شي بیا. وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم وإسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وبه قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي وعبيد الله بن الجهم الأنماطي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر. زيدا كنا باب من اعتق عبدا واشترط خدمته. دی باب کې دا خای چې سړی غت شو کول غواړي سیاري د سړی زدول غواړم یا دا کېږي هغه کېږي که نه د دې له خدمت وغیره شرط ولګي څه دا به کوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمحان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال اعتقتني ام سلمة دې ام سلمي بإجازات کړم واشترطت خدا شرط ولګول شو على ان اخدم النبي صلى الله عليه وسلم معاش سپر ژوندې د پیغمبر سره خدمت کې اغاز تیار او چې خدمت کوم. باب مناطق الشرك له في عبد. دی باب کې خای کا مشترک غلام چې آزاد خون وس کوي زید او د احمد سره کې شو شریکو خدای کرونه دی په کې د خپل اجازه کړل حصہ آزاد کړو دې ته ویل شي کنه
چې د نیم دی آزاد کړه د نور ور آزاد که که نه خو که دا چې شو موسر و مالداره کس و که بیا معسر و تنګ و که نه تنګ دسته کس و غریب و فقیر و بیا به د غلام شو کړی شي استوس علیه العبد بیا د غلام تېر شي بس بقیه روپۍ ته وله وګټه یا بس داسې چاله به کوي څه مخکې دي خو ټوله ورځ خدمات کولو که نه اوس خو نیم غلام ده که نه یو غلام نه ټوله ورځ مزدوري اخیستلی شي اوس به نه نیمه ورځ مزدوري خالي نوره نه شي اخیستلی ځکه نیم آزاد شو او بیا دلې ته جزي مجزي پکې نه کېږي بیا ټوله زدېږي ښه که نه څه نیم آزاد شو منه ټوله آزاد شو ځکه څه زدی کې خو ته جزي نه کېږي که نه څه نیم غلام او نیم آزاد عادتي راډه بټر اوس کېدای نه شي ښه اوس همدا خبره کوي وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر عن سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في مملوك أو شقصا خپل ایسای شقص من سره هم ایسای کنه شقص سره شي حصے تیل شي کنه کله د آزاد کړل په عليه خلاصه من مال به آزاد کین کان له مال ان لم يكن له مال واستسال العبد في قيمته غیر مشقوق عليه خو سختی ور باندې نه کوي مشقوق چشته شي سختیر باندې کې غیر مشقوق سختیر باندې نه او کوشش بونه غواړي کنه چې پیسې وګټه بقایا ځان آزاد کنیم امام شافعی رحمت الله علیه وغیرہ کوم حضرات دي کنه د شت امام محمد وغیرہ هغه ځکه چې د غلام آزاد کړلو کنه بس بیا آزاد شول صحیح ده بیا به د شریک باندې روپۍ وغیرہ کې د ورشته آزاد کو زر روپۍ ولا ورکه کنه صحیح ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د شریک ته اختیار ده دویم کسه ده یو خو آزاد کو کنه د بل ته پیدا کول شي غلام نه نیم قیمت کې استصحا و کی سیر ته بغاټي روپۍ ښا کنه نسیم کول شي د سیو کې زاد دي کی د سواتن پیړنګي دی آزاد کو ختم آزاد کتل شو کا میدانی کارو کا صحیح ده کنه او امام مالک امام احمد رحمت الله علیه مذهب ده کنه مسلک زب سمره عزت کړي مغمره زدی کی بقایا نور شنو ضرورت نشه سمواتک نه شو غوړشتاواله آزاد کو ادراس بن شي کوله عمده شي ته غلام نه د استصحا وغیرہ ضرورت نشته بس د بل کس د دی ولا حساب رقیق او سیدا اقام آزاد ساده بچي حر وي بس نیم خدمت نه به خستل شي ندام دا خبره کوي چې من اعتق نصيبا له في مملك او شخصا فعليه خلاص مختص وي قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن انس النافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد نقيم عليه بقيمه عدل یو عادل کس برا واستل شي پويسي الته کی پریټونو باندې اغمره هغه مطابق بیا قیمت لګی دا صحیح ده فات شرکاو حصصهم ان كان لهم من المال ما يبلغ ثمن كمال سرای حصے بچ کی ورکی ولا شي زئی واتی کالی العبد ولا بدی طرف نه بیازات شي کنه او به موتیک دا ورزي ولا بدی تور کولې شي والا فقد عتق منه ما عتق بس به عبدمر ایساوی سمرا زده شول کنه نور مذهبونو کې غاسیه بینه مې سرقیقه مرقوقه یعنی مې شي آزادای باب مناطق عبدا وله مال دی باب کې د خای کې سړی دی غلام آزاد کو ندی سره چې کمی پیسې دی دا به چای و غیره دا خبره ته وسخای وبي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن لهيعة حا وقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال انبأ الليث بن سعد جميعا عن عبيد الله بن ابي جعفر بن بكير بن الاشج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له دا مال خودی دی شو کنه دي ته مکسبه ویل شي کنه د غلام چې څومره مال ګټلی د شنیل شي کسب وغیرہ نه د غلام چې کوم دي د ملکیت نه لري کنه نه د مال دی چا دی اصل کې دی مالک دی ځکه صدا خپل باندې دی مالک دی کنه د مال دی مالک شو صحیح ده مملوک نه جوړیږي ځکه دا پرشان دی بهایی مشمرل شي
خو دلته کې د مال اضافت چې کېږي مال العبد مال العبد معنا د اضافت مجازي ده اصل کې العبد للمالک فمال العبد بطريق ولا للمالک فكيف يكون لهذا دلته کې ته کنه صدا غلام ده کنه چې کله سید مالک شو نو ټول بیا مالک شو کنه نو دا خبره کې فمال العبد له من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له د مال خو به دي شو کنه الا يشترط له السيد ماله هاکه سید ورګه شرطونه ولګول ويكون له بیا خو بدی غوی یا بدی خپل سید وی کنه وقال ابن لهيه الا يستثنيه سيد کې استثناء پکې وکي یو سړی د شی در خرڅول او سره سکوټر باندې بم ګرځیدو د غلام مخکې خو سکوټر په ځای به د خچر مچرو کنه چې د خچر بسی دا بدن واپس اخلم چې غلام سره اخلي هغه چې نه خچر مچرې پکې ما منجوا 2 لک روپۍ غواړي کنه چې 2 لک الله زره بدل کنه خچر مر سره یک غواړي کنه 2 لک کې در اخلم خچر مچر قیمت نه چلیږي خچر مو سره کې دا مال شو کنه مال العبد د خچر ځان تخپل بنې ګټلی و چې څوک دومره لري چې په خو باندې مسلط کړي و چې زابا سالته کې کجورو غټ باغ دی هغه پڼه کار ساتي صفای په کې کودي چې ځان نه وخت شرم واخلو دي تمال العبد صحیح دی استعمالوي کله کله سره پیسې ور سره تجارت دکان کې کینولي الګ ځګي پیسې خلکو باندې استعمالي چای مې کنه غاکنه خرزي وبي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سيد بن محمد الجرمي قال حدثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم عن جدي أمير وهو مولى ابن مسعود أن عبد الله رضي الله عنه قال له يا أمير إني أعتقك عتقا هنيئا إني أعتقك عتقا هنيئا هنا أيهنا أتشتيل شي أبيت تيل شي هنيئا منا خشي دي هنيئا مري أدا مال خدي مرين لاندي تيريگي كنا مرين خلاندي تيريگي هنی انا غه تهنی اده کنه مړه نو دوايي کنه چې ته آزادي بس پډېری خي آزادي سره په خي آزادي سره سمنا تبرع مقصد تبرع اني اوتك عتقا هنيئا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل اتك غلاما ولم يسمي ماله فالمال له فأخبرني ما مالك وبه قال حدث إن السمع در سرادي ما تخذ ویل شي دي کنه وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مطلب بن زياد بن اسحاق بن ابراهيم قال عبد الله بن مسعود لجدي فذكر نحوه باب عتق ولد الزنا وبه قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا الفضل بن ذكين قال حدثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا چې ولد الزنا بچي مچي سي مثلا دغه د حال او د معال متعلق تاسو شو عتق متعلق تاسو شو چې دا خو ولد الزنا د مثلا عتاب غیره کې واقع دي کنه د مور پلار تقصیر کړي غدي اجنه د ولد الزنا وګرځي کنه او دی خپ کې خپل سنوي کنه نو څنګه چل دي دي زدول وغیره څه پیدا مېدا ثواب پکې شتا او کنيشتا فقال نعلاني اجاهد فيهما خير من ان اعتق ولد الزنا چې غدوی سپلان پکې کوشش کوم کنه jihad پکې کوم هغه دي دینه بهتري دي چې شوا کما دی ولد الزنا آزاد کما فيهما كان خير وجاهد فيهما کوشش پکې کوم دو سپلې سړي خوته واچي خير خير من ناتك ولد الزنا چې ولد الزنا زدما غنه خدام خيدي څه زوري مري خبره نه ده سفر واجب خبري زدولي شي باب من اراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل دی باب کې دا خای کوي سړی دی او هغه خزه دواړه سره غلامان دي که زدول وغړي نوال دی په سړی او کې ابتدا من اراد عتق رجل وامرأته او خزمي کنه عطف شو به کنه فليبدأ بالرجل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعد
قال حدثنا محمد بن خلف الاسقلاني واسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهبة عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كان لها غلام وجارية زوج يعني سوى خزي وسرى فقالت يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اعتقتهما فبدئي بالرجل قبل المرأة ذکر سړي ولا مسله فضیلت کې زیات ده